بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ موضوع د هغه جنکو او هغه زنانو دپاره ده چې چاته هره ډاکټر ستا پی سی اوز دي، نو دا وایي څه ته؟ دا یاد ساتئ الله تعالی د جنکو په وجود کې د زنانو په وجود کې درې سیسټم دي دی کې، یو ټیوب وي، یو اووري وي او یو رحم دی. ټیک شو؟ نو دا ټیوب چې کوم دی، ټیوب هغه چې کله دا بلاک شي، د ټیوب دا کار وي د زنانو په وجود کې چې کوم ایګز جوړیږي، نو دا کومې چې د 16 mm نه بره وي، نو دا د ټیوب کې ایساري شي، دا ایساري کی دا د هغې نه بعد دا رحم ته ورکوي، نو حمل په دغې کې کیږي. بیا دې سره اووري وي، نو دا اووري چې کوم وي دی کې د بچو د اګې دی کې جوړیږي، نو چې کوم ځای کې د بچو د اګې جوړیږي، نو چې کله دغه ځای کې د اوبو رسولې سټارټ شي، نو دې ته پی سی اوز وایي. چیرې دا کله الټراساونډ کې یاره ستا پی سی اوز دي، نو چې کله پی سی اوز وي نو دې کې حمل نه کېږي. د دې وجوهات څه وي؟ لومبۍ وجه دا وي چې هر کله دا جینیټک کې چې کله د یو جینۍ د والدې د مور په وجود کې پی سی اوز وي، نو عموما د داسې جنکو عموما د هغې د مور د وجې د جینیټک لحاظ سره دا پی سی اوز د هغې په لور کې هم کیدی شي. بله وجه دا وي چې کومې نن سبا چې کومې دي چې کومې جنکې میګي، میکروني، فاست فوډ، برګر، کے ایف سی دا ډېر زیات استعمالوي، د دې د وجې هم پی سی اوز جوړیږي، د اوبو دا رسولې په رحم کې هم جوړیږي. ځینې زنانه او جنکې داسې وي چې هغوی ته ډیپریشن ډېر زیات وي. د ډیپریشن دپاره هغوی د دماغو یا ټرینکولایزر یا د نشې یا د خوب دپاره ګولۍ استعمالوي، د هغې د وجې هم دا کیږي. ځینې زنانه داسې وي چې هغوی ته ټایفاید شوي وي یا هغوی ته ټي بي تېره کړې وي، نو د ټي بي او د ټایفاید د وجې ټیوب هم بلاک کیږي چې کله هغه میډیسن ډېر زیات استعمال شي، او پی سی اوز هم د هغې د وجې جوړیږي. ځینې زنانه او جنکې داسې وي چې په سر یې درد شي، د شین کاغذ ګولۍ راوړه، پینډال راله راوړه، او دا ګولۍ زر زر خوري، د هغې د وجې هم کیږي. بل قدرتي دا یاد ساتئ، نبي علیه السلام فرمایي چې د وخت توده کیږي، نو دې کې د هغې یو راز دی. نن سبا مصیبت دا دی چې اوسنی که جنکې دي او که هلکان دي، هغوی د شپې یوې او دوه پورې موبایل ګوري، نو دې کې هم هارمونز ډسټرب شي. چې کله هارمونز ډسټرب شي، د زنانو په پروجستون کې فرق راشي. چې کله د هغې په پروجستون کې فرق راشي، نو د هغې د وجې هم دا مسلې جوړیږي چې پی سی اوز بیا جوړیږي. نو د دې مکمل علاج شته. ښه دی کې څه خوراک پکار دی چې د کومو زنانو پی سی اوز وي، نو د هغې په خوراک کې مرچکي، چکن، بریاني دا به مکمل بندوي، او دا چې کوم تاسو ته ما برګر، فاست فوډ وغیره یاد کړ دا به نه استعمالوي. ټینډه، تورې، کدو، ټیپر، د مهو دال، سپینه چڼه، سپینه لوبیا، پې د پیو لسی، بطور سلاد به هغې پیاز او ټماټر نه استعمالوي. ګازره، بادرنګ، چکندر او بند ګوپي دا ډېر زیات استعمالوي. ډېر زیات فرق به الله تعالی راولي. چې کومې جنکې د برت کنټرول دپاره هغه ګولۍ استعمالوي چې حمل دې ونه شي، هغې سره هم پی سی اوز جوړېږي، او د هغې نقصانات دا وي چې په هغې کې بیا هارټ بیټ سیوا کېږي. که چېرې دا مسلې چاته هم وي، مکمل به ټیک کېږي. زه 30 سال نه دا علاج کوم، او الله تعالی به خپل فضل کوي. د موبایل نمبر خو همیشه له یاد ساتئ، فون به کوئ. که په وټسپ تاسو خپل ټیسټونه راولېږئ، نو په وټسپ کال کوئ 0333 91 38 479 0333 91 38479. په دې رابطو کې هر لحاظ سره د بچو چې څه مسله وي، انشاءالله تعالی الله تعالی به حل کوي. زموږ 2 دواخانې دي. یو دواخانه نوشهره کینټ کې ده، فلاین کوچ او اډې سره، دې کې زه روزانه یم. دویمه دواخانه په کمبر بایپاس مینګوره سوات کې ده، هلته زه د هرې میاشتې لومبي اتوار ته ځم، نو چې څه مسله وي ویلی شي الله به حل کوي. السلام علیکم.